ملګری قبر وکنستو ستړی ستومانه دی او تاسو ته سوی مونږ ته سوی ځان ته سوی جمدو خلکو ته سوی تاسو واورئ دا قبر چې وکنستو او ستړی ستومانه دی او سوی خبرې صرف واورئ ښه دې نه هغې نه پس یو څو خبرې کوو الله وایي چې هر څونه بار منډې ترړې وایي کوه خو چې کله دیزي ته راغلې که نه قسم به خدای که لاړ شي بیا به هر څه ټکې ټکې تا نه به تپوسونه کېږي بد کې که ښه کې والله بالله که ځان سره ویسي خو دغه ځای ته کوشش ډېر کوئ ځوانانو دنیا پاتې کېدونکي دی خالي لاس به روان یو دا وګوره وتېږي ما ته واچو وتېږي او 2 ټریکټره خاوره در باندې اچول کېږي تره زامن کلیوالان قومیان ماماګان ورونه پلار مور تره زامن ټول پاتې دي درنه ټول ځي یکې تنابه پروت دی ټوله شپه خو خدایه هر مسلمان د اسانه کې پاک پروردګاره هر مسلمان د اسانه کې یا الله دا بابا را روان دی دې ته اسانه کې مونږ هم راتګ دغه ځای ته دی خدای مونږ ته دې اسانه کې څه مسلمانان چې پراته دي خدای دا وبخې جنابو قبر د آخرت د منزلونو ټول نړومبی منزل دی دا زما د حسن نه دی او دا ښایسته چهره او دا ښایسته لش په ځواني او دا ښایسته ویښته نه دی دا به څو ورځې پس بیا ورجېږي ښه ګوره نبي علیه السلام د دې ځای نه پناه غوښتلې ده ښه دا یو ډیری نه دی دا یا د جنت یو باغ دی یا د جهنم یو کنده ده الله دلته خو چې به غټ غټ صحابه راله که نه د قبر په لیدو باندې به څه دی رپرپې به پرې رالی او داسې ګیرې بې لمدې شوي علي صاحب رالی ای خلکو ای قبر والو ستاسو څنګه حال دی زمونږ د جمدو خو دا حال دی چې ښځو م نوي ودونه وکړه او مالونه م ټول لاړه تقسیم شو او په کورونو کې نوی نوی خلک رالی او بس نظام ټول برابر دی دنیا ورانه نه شوه چا چې به وي زما په مرګ به دنیا ورانه شي او زما په مرګ باندې به زما بچي یتیمانان شي او زما بچي به بل ته ودرېږي او زما ښځه به بل ته ودرېږي نه نه هېڅ فرق یو څو ورځې جړه او خبره ختمه او وایي تاسو راته وویلي صاحب فرمایي خپل ملګري ته وایي دانیا وای کو چېرې دوی ویلی که نه نو دوی به څه ویلی الله تقوا دا بهترین څیز دی نو جنابو په قبر چې موتا راځو موتا یریږو اکثر دا ښځې ډېر یریږي ولې یریږي دا زمونږ ځای د آخري ارامګاه په یو قبر لیکلي که نه وایي داسې زومه لکه ته چې څنګه یې او داسې به تشې لکه زه چې څنګه یم یعنې نن خو ستا دوران دی په دنیا کې ډېر زر ده چې ډډې به ولګو تاسو ته پته ده د خپو کشار ختم شوی نه چې فرشتې راغلي الله دې په دې ځای کې زموږ لا ادري ټکي نه زموږ دا جبه بچ کړي دا ډېر د ناکامۍ ټکي دی نبي علیه السلام به راته وښایي چې دا پېژنئ شکل به راته وښایي صورت چې دا پېژنئ خو چې د نبي اسلام په طریقو مې خپله زندګي تېر کړي زه به وایم چې دا زما نبي دی رب دې څوک دی رب مې الله دی دین دې څوک دی دین مې اسلام دی دا ټول جوابات په زه به سی ورکوم او که نه جوابات اعمال مې غلطي الله نو جناب ګوره دا ډېر د ناکامۍ ځای دی ښه د ناشنا مخلوق سره به سترګې غړه وګورئ دلته خو راته ټول په یو دم باندې ودرېږي چې لږه مسله را باندې راشي که نه ټول راته ودرېږي جناب دغه ځای کې به ګورئ ټول بربند په یو کفن کې به وړي او هغه کفن هم قسم دی خلک کرکې کوي ښه داسې خلکو نیولئ داسې غویر ته صحیح ده ته چاته ووایې د کفن د جوړه سازه که جګړه به یې درسره کړي خان دې راپسې ولې لکه کفن خو د مولانا اختر علي صاحب د مرګ نه پس لباس دی نن چې مولانا صاحب کاټن لګولی د مرګ نه پس خو به د دنیا نه یو غټ جهان یو عجیبه جهان یو ناشنا جهان ته په دغه کپړه کې ځي او خلک دې دومره کرکې کوي نو جناب الکی ثم اندان نفسه وعمل لما بعد الموت د دې ځای ګوره تیاری کول پکار دی موږ ټول به پکې ډډې لګو ښه دا ټول دنیا دا ټول مزې چرچې دا مال او دولت دا ټول میراث دی ټول پاتې کېږي بس د آخري ارامګاه او حقیقي کور دا زموږ قبر دی د دې نه به موږ پاسو نو جناب د دې قبر دپاره تیاری دی یریږو دې نه تیاری دی ورله وکړو ګورئ الله دې موږ دې ځای کې کامیاب کړي بس نور بس نه وایو بس